كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. صدق الله مولانا العظيم. دین مخی د اهل النار ذکر اوشو اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا عملوا الصالحات اولئک لهم مغفرة و اجر کبیر. د جنتیانو ذکر اوشو. د دې دواړو ذکر چې اوشو نو اوس الله رب العالمین فرمایي چې آیا په اعتبار د عاقبت او د انجام سره دا مومن دی به د کافر په شانتي وي؟ یعنی چې څرنګه مونږ کافر له عذاب ورکو نو داسې به د مومن لم عذاب ورکو. نو بیا د دې ایمان او عمل صالح دته فایده څه ورکړله؟ داسې څوک کوي اسې په دنیاوي قانون باندې څوک چې فرمان برداری وکي نو هغه خلق انعام ورکي کو سزا ولا ورکي؟ انعام ولا ورکي. نو الله رب العالمین فرمایي چې تاسو په د خپل آپس کې چې څوک هغه د حکم اطاعت وکي نو تاسو خو هغه له سزا نه ورکوئ. نو همدقه رنګې د الله رب العالمین په قانون کې به دا مؤمن چې دی د عمل صالح خاوند وي دی به په اعتبار د عاقبت او د انجام سره د هغې کافر په شانتي وي چا چې ایمان نه دی راوړی عمل صالح یې نه دی کړی. چرته هم نه، داسې چرته هم نشي کېدلی. نو الله رب العالمین فرمایي افمن کان علی بینة من ربه، آیا پس هغه کس چې وي په یو واضح دلیل باندې د جانب د رب ددنه د ده سره یو واضح دلیل موجود وي، د ایمان دولت ورسره موجود وي، ویتلوه شاهد منه او ورپسې کیږي په د شاهد منه یو گواه د الله د طرف نه، د الله رب العالمین د طرف نه ورسره د قرآن کریم په شکل کې یو مضبوط چې کم دینو گویا کې کلام معجز هم موجود وي. نو آیا دا کس کېدلی شي کمن کفر به؟ دا به تاسو مقدر ورته روباسئ. آیا دا کېدلی شي کمن کفر به په شانته د هغه کس چې هغه کفر کړی وي په الله باندې، کفر یې کړی وي په نبی علیه السلام باندې، کفر یې کړی وي په قرآن باندې، په اعتبار د عاقبت سره دا مؤمن
دا د دغه کافر په شانته کېدلی شي؟ استفهام انکاری دی. نه، لا یستویان مثلا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا. څوک چې مؤمن وي نو دا چرته د فاسق او د نافرمانه په شانته کېدلی شي؟ لا یستویان، نه، دا دواړه چرته برابرېدلی شي. هل یستوی الاعمى والبصیر، نه، دا دواړه نه برابرېږي. نو دا استفهام انکاری دی. نو یو ترجمه ده. دویمه ترجمه ده افمن کان علی بینة من ربه، چې یو سړی هغه د عقل په هغې او د حکمت د هغې مطابق په یو دین باندې دی او ویتلوه شاهد او ورسره نقل هم موجود دی. نو ګوره چې یو سړی عقلا هم په ټیک لار روان وي، نقلا هم په ټیک لار روان وي، نو آیا دا سړی په شانته د هغې ګمراهه کېدلی شي چې د هغه د بت پرستۍ لار نه په عقل برابر ده او نه په نقل برابر ده؟ دا چرته نشي کېدلی. نو الله رب العالمین فرمای افمن، آیا پس هغه مؤمن کان علی بینة چې وي هغه په یو واضح دلیل باندې من ربه د جانب د رب ددنه، ویتلوه شاهد او ورپسې وي په د شاهد یو شاهد قرآن کریم چې هغه کلام معجز دی منه د الله د طرف نه. نو آیا دا کېدلی شي که من کفر به په شانته د کافر؟ نه، چرته نشي کېدلی. او بله خبره ومن قبله کتاب موسی اماما ورحمه، او مخکې د دنه کتاب د موسی علیه السلام چې تورات دی اماما ورحمتا، داسې کتاب په داسې حال کې چې هغه امام هم دی او رحمت هم دی. امام لار خودون کې، صحیح لار خودون کې. نو تورات کې چونکې د الله رب العالمین حکمونه وو او هغې حکمونو هغې به انسان ته لار ښودله، د دې وجې نه تورات ته امام ویلی شوی دی. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه؟ نو او رحمتا او رحمت دی. اولئک یؤمنون به، دا کسان دی ایمان راوړي په دې باندې. نو دا من کان علی بینة من ربه، من تاسو ویلي چې دا د عموم د پاره راځي. من او ما د چا د پاره راځي؟ د عموم د پاره راځي. نو هغې کسانو طرف ته اشاره وشوله. اولئک دغه کسان کم چې هغه په واضح دلیل باندې وي، قرآن وي ورسره، او بیا د قرآن کریم تأیید دا د تورات د طرف نه شوی وي او تورات په خپله باندې امام او رحمت والا کتاب وي. نو دا کسان یؤمنون به، دی ایمان راوړي په دې قرآن باندې. ومن یکفر به، او هغه څوک چې کفر کوي په دې قرآن باندې، من الاحزاب د جماعتونو نه او د ډلو نه، مختلف قومونه د قیامت د ورځې پورې چې هغه د قرآن کریم د هغې نه انکار کوي، نو فالنار موعده ور دا ټکانه د هغوی ده. د دې ځای د وعدې دا چې کوم دی نو دا د جهنم ور دی. فالنار موعده، نو پس ور دا ځای د وعدې د دوی دی، دا ټکانه د دوی ده. دوی دپاره الله سزا مقرر کړې ده. فلا تکو فی مریة منه، نو ته مه کېږه په شک کې د دې قرآن نه. انه الحق، بېشکه دا قرآن حق دی، من ربک د جانبه د رب ستانه. ولکن اکثر الناس، لیکن اکثر د خلقونه لا یؤمنون، دی ایمان نه راوړي. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، او څوک دی ډېر ظالم د هغه چا نه چې جوړ کړي وي په الله رب العالمین باندې دروغ لره. ای لا احد ازلمو، د ده نه بل غټ ظالم نشته دی. دا ډېر غټ ظالم دی. اولئک یعرضون علی ربهم، دغه خلق څوک چې په الله باندې دروغ جوړی، یعرضون علی ربهم، دی به پیش کړلی شي په رب د دوی باندې. د الله ملاقات ته به راوستلی شي، ادرولې به شي. ویقول الاشهاد، او وایي به ګواهي ورکوونکي، هغه حفظه فرشتې، هغه کرامن کاتبین چې هر وخت د انسان سره موجود وي، هغه به پې ګواهي ورکوي. څه به وایي؟
هؤلاء الذين كذبوا على ربهم دا هغه خلق دی چې تکذیب کړو چې دروغ جوړ کړو په رب د دوی باندې په خپل رب باندې په خپل دروغ جوړ کړو نو گواهی به په اشهاد ورکی هغه گواهی ورکون کی فرشته هغه حفظه فرشته هغه به په گواهی ورکی الا خبردار لعنت الله علی الظالمین لعنت د الله دی په ظالمانو باندې دا خلق دا ظالمان به د الله د رحمت نسوي دا بلری وي الذين يصدون عن سبيل الله او دا ظالمان کم خلق ته چې په هغه باندې با د الله رب العالمین د طرف نه لعنت وي دا هغه خلق دی يصدون عن سبيل الله چې منع کوي د الله رب العالمین د لارې نه خلق نور خلق د الله د لارې نه منع کوي دا داسې ظالمان دي یوازې دا نه چې په خپله ګمراه دي نور خلق هم ګمراهۍ طرف ته رابلي دا لیډران دي دا مشران دي دا فضلوا و ازلوا والا خلق دی په خپل هم ګمراه شو نور خلق هم د ځان سره څه کړل ګمراه کړل د نورو خلقو د ګمراهۍ سبب جوړ شو نو فرمای الذين يصدون عن سبيل الله دا ظالمان هغه خلق دی چې دوی منع کوي خلق لره د الله د لارې نه د الله د لارې نه مراد د الله دین دی هذا صراطي مستقیما فاتبعوه مراد تر نس شه دی هغه چې کوم دی نو د الله دین دی د الله قرآن دی څوک چې د الله د قرآن نه خلق منع کوي ما ته وګوره د الله د قرآن نه د قرآن د تلاوت نه خلق منع کوي د الله د قرآن د نظام نه خلق منع کوي تاسو پوه شئ په خبره باندې کنه د الله د قرآن د عقیدې نه خلق منع کوي د الله د قرآن د عبادت نه خلق منع کوي د الله د قرآن د اخلاق نه خلق منع کوي د الله د قرآن د معاشرت نه خلق منع کوي بے حیايي والا تهذیب راولي د الله د قرآن د معیشت نه خلق منع کوي یعنی د سودی نظام د ترویج د پاره دوی مؤید جوړیږي په خبره پوهیږي او د الله د قرآن د نظام سیاست او د نظام ریاست او د نظام حکومت او د نظام عدالت نه خلق منع کوي تاسو پوه شئ په خبره باندې کنه نو سوي وینا مذهب او دین دا به صرف د جماعت پورې محدود وي زمونږ په اجتماعي امور کې به د مذهب دخل مداخلت نه وي او دې ته سیکولریزم ویل کیږي څه ورته ویل کی سیکولریزم تاسو ته څوک وایي الکه دا فلان کې سیکولر دی تاسو سیکولر چاته ویل کی سیکولر دی ته په اجتماعیاتو کې به د مذهب څخه دخل مداخلت نه وي په معاشرت کې په معیشت کې په حکومت کې په عدالت کې په ریاست کې په دې کې به د مذهب هیڅ قسم څه دخل مداخلت نه وي تاسو پوه شئ په خبره باندې اوس قرآن کریم خو یو جامع کتاب دی جمیع العلم فی القرآن لکن دا خو ټول څیزونه په قرآن کې الله را جمع کړي دي دا خو یو نظام حیات دی دا څه شی دی نظام حیات دی تاسو پوه شئ په خبره باندې کنه چې کوم نه په ډولۍ کې کېږدي او د مړي سره به په کټ کې کېږدي نه دا خو عالمگیر نظام حیات دی دی کې بین الاقوامی اصول دي دی کې ملکی ضوابط دي دی کې د ریاست رهنمایی ده دی کې نظام معیشت پروت دی دنه د علم مظهر دی دا خو د الله کلام دی په دې کې خو د دنیا د ټولو مسایلو حل پروت دی انسان یې په یو ځای کې هم څه سیس ته محتاجه پاتې کړی نه دی اليوم اکملت لکم دینکم دین کامل مکمل را لېږلی دی د دې وجه نه حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه چې کله د مالټې د جیل نه راواپس شو نو د خپل وفات نه 9 ورځې مخکې د جمعیت علماء هند د هغې دویم صدارتي اجلاس ته خطاب کو نو وی فرمایل د الفاظ دا پسرو زرو د لیکلو دي تاسو پوه شئ په خبره باندې کن دا الفاظ درته من عن را نقل کوم حضرت شیخ الهند رحمۃ ضابط حیات ہے اس میں تعلیم بھی ہے اس میں تہذیب بھی ہے اس میں معیشت معاشرت اور حکومت کے قواعد بھی ہے
او بیا فرمایل ہمارے کچھ نادان دوست، دا منو عن دغی الفاظ دی خواہ، ہمارے کچھ نادان دوست کشمکش زمانہ سے پہلو تہی کر کے، دا زمانے دا کشمکش نا زان پڑڑ اساتی، کشمکش زمانہ سے پہلو تہی کر کے مسجد و مدرسہ میں پڑھنے پڑھانے کو ہی دین اسلام کی کافی خدمت سمجھتے ہیں، مسجد و مدرسہ میں پڑھنے پڑھانے کو ہی دین اسلام کی کافی خدمت سمجھتے ہیں. یعنی هغه د قرآن د نظام د پاره کوشش نه کوي، نو هغه علما، هغه خطبا، هغه د نبی چې ہمارے کچھ نادان دوست کشمکش زمانہ سے پہلو تہی کر کے مسجد و مدرسہ میں پڑھنے پڑھانے کو ہی دین اسلام کی کافی خدمت سمجھتے ہیں، وہ اسلام کے نام پہ بدنما داغ ہے. دا قرآن عالمگیر نظام دے، نو دا چې چا صرف دردے پورے محدود کو چې د سنت نرستو دواشتے کو نشتے او د اسقاط صابون حفظ صاحب دا ټیک دے کو ټیک نه دے، والکا قرآن کریم دا خو بین الاقوامی نظام کائنات دے، نظام عدالت دے، نظام معیشت دے، نظام معاشرت دے. و د خدای بنده دا خاور د قرآن د دغه انواراتو نه محرومه ده. 1832 نه رواخله 2022 چلیږي. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ دا تر اوسه پورې چې کوم دی نو دا څو کاله شو؟ او دا لسکم 200 کاله شو. لسکم 200 کاله وشو چې د قرآن کریم په هغه آیاتونو باندې عمل درآمد نه دی شوی کوم چې الله د نظام حکومت متعلق نازل فرمایلی دي. لسکم 200 کاله وشو هغه د قرآن کریم آیاتونه د کفر د نظام په زنځیرونو کې تړلی دي، او تاسو سره د هغې فکر نشته. معمولی څیز راخلې چې په هغې کې ډېر لوی دی دغه وسعت پکې شته، گنجایش پکې شته، او د هغه د څه د انسانانو د اجتماعي امور سره څه تعلق هم نه لري، ټول ژوند په هغې ورپسې کړی دی. نظام د قرآن در نه هیر دی، مخلوق د الله د رحمت او د برکت د نظام نه محرومه دی. د قرآن یو حکم چې نافذ العمل شي، بارانونو سره کوم خیر او برکت نه راځي، هغه د قرآن کریم د یو حکم په نافذ کېدلو باندې راځي. نو دا ټول په ټوله څوک چې د دې نه چې کوم دی نو ګویا کې خلق منع کوي چې د الله د قرآن د هغې نظام د نافذ نشي، دا ټول په دې جرم کې شریک دي. الله رب العالمین دی زمونږ د ټولو مسلمانانو رونو ته معافي نصیب فرمایي. او په دې پرچه کې به ډېر خلق فیل کېږي د قیامت په ورځ ښه، چې کله الله یې تپوس وکړي چې زما د قرآن د نفاذ دپاره دې څومره کوشش کړی دی. اهل قرآن خو ولاړو، ما د سر سترګې درکړې وې، دوی په قرآن پوهېدل، دوی سینو کې قرآن و، د دوی په ژبو قرآن و، د دوی په غوږونو د قرآن تلاوت اورېدلو، د دوی په لاسو کې د قرآن پاڼې اورېدل راوړېدل وو. ښه سر سترګې مې درله درکړې وې، تا سره اختیار و، ته حامل قرآن هم بادشاه جوړولی شي او یو بل سړی هم جوړولی شي. تا حامل قرآن مسترد کو، تا سره د قرآن کریم د نظام د نفاذ فکر نو چې دا به هم الله زمانه تپوس کوي. سکانو نه خو به الله د تپوس نه کوي، عیسایانو نه به نه کوي، یهودیانو نه به نه کوي، بت پرستو نه به نه کوي، هم مسلمانانو نه به دا تپوس کوي. نو د قیامت په ورځ به په دې پرچه کې ډېر خلق فیل کېږي چې دا تپوس دې کله وشي. منځونه به یې پوره کړي، روژې به هم پوره نیسلي، حج له به هم تللی، عمرې به هم ډېرې کړي، نور د نیکۍ کارونه به هم ډېر کړي، خو د اسلام د اجتماعي نظام د نافذ العمل جوړېدلو دپاره به د علماو د صلحاو د اهل قرآن د هغې مرسته او حمایت به یې نه وي کړی. نو دې که به ډېر خلق فیل کېږي. الله رب العالمین دې زمونږ قوم ته شعور نصیب فرمایي. نو دا ډېر لوی جرم دی، دا د خلقو ته ګناه نه ښکاري، حالانکې دا ډېر لوی جرم دی. د پاکستان
95% مسلمانان لا تر اوسه پورې د اسلام سیاسی نظام نه مني. 95% مسلمانان یې نه مني. نو د بل چا نه بیا ته څه ګیله وکړي؟ نو په دې اجتماعي جرم کې زمونږ او ستاسو دا قوم مبتلا دی. هر 15 کاله بعد دوی داسې جماعتونو ته تأیید ورکوي چې هغه په ملک کې سودي نظام رایج کوي. لکه دا سکم 80 کاله وشو، خو د دې خلقو په حمایت سره سودي نظام په دې ملک باندې رایج دی. دا ډېر لویه اجتماعي ګناه کبیره ده. فخر پیم کوي زه د پلانکي جماعت چې کوم دی نو زه د هغې حامي یم، سپورټر یم. نو حدیث مبارک کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کل امتی معافا، زما هر یو امتی ته معافي کېدلی شي، خو مجاهرین کوم چې جهرن او علانیتن زما د دین نه معافي نه کوي. نو ګوره دا د اسلام معاشرت پرون په پاکستان کې عورت مارچونه شوي دي. دا د اسلام په معاشرت باندې حمله ده، د قرآن په نظام معاشرت باندې حمله ده. د معاشرت د حیا او د عفت او د پردې او د نکاح د هغې علم ښځو بینرې راغستې دي او د پاسې پې لیکلي دي میرا جسم میری مرضي. دا د قرآن د نظام معاشرت نه انکار دی. چا پکې لیکلي دي وی مونږ پاکستان د نکاح د ناسور نه پاکول غواړو. انا لله و انا الیه راجعون. نکاح د انبیاء کرامو سنت دی، او چې کله سنت الانبیاء ته په پاکستان کې ناسور ویلی کیږي نو دا په قرآنی معاشرت باندې حمله ده. کوم خلق چې د دې تأیید کوي، کو خپل دی کو پردي دي، ټول به د الله په پکړ کې راځي. او زه شاباش پیش کوم د اسلام آباد چې کوم ډي ای جي دی د پولولي دي واپس خپلو کو، او پکار هم ده چې پاکستان او اسلام آباد، نو اسلام آباد کې پکار ده چې د اسلام د معاشرت لپاره آواز پورته شي او په اسلام باندې آباد شي. نو دا خو د اسلام حکم نه دی چې د نکاح خلاف چې کوم دی نو زنانه راوځي، د حیا خلاف زنانه راوځي، د پردې خلاف زنانه راوځي. دا یو څو بے حیا زنانه دا د پاکستان په مخ باندې تور داغ دی. د پاکستان زنانه ډېرې حیاداري دي، ډېرې عزتدارې او پردهداري دي. خو دا یو څو کچرې لوچرې پکې راوځي نو پکار دا د چې دې ته لګام ور واچولی شي. اجتماعي نظام معاشرت کې هم حیا پکار ده. موږ په خپلو کورونو کې د خپلو زنانو دپاره حیا خوښو، پرده خوښو، نکاح خوښو، حیا خوښو. نو د ټول پاکستان د نظام دپاره ولې حیا نه خوښو، ولې پرده نه خوښو؟ خپل کور کې مې پرده خوښه ده، بهر دنیا کې مې ازادي خوښه ده. د تعجب خبره ده. زه اسمبلی کې یو قرارداد مې پیش کو چې دا کوم پرایویټ د زنانو کالجونه دي په دې صوبه کې، نو په دې کې هم د نارینهو ځان له سیکشن پکار دی او د جنکو ځان له سیکشن پکار دی. لکه څنګه چې په سرکاریو کې دا بوایز سکول دی او دا ګرلز سکول دی، دا بوایز کالج دی او دا ګرلز کالج دی، دا ومن یونیورسټي ده. نو دغه رنګې پکار دی چې پرایویټ سکولونه هم د دې پابند شي که نه. په هغې کې مخلوط تعلیم د هلکانو جنکو دا د پښتو هم خلاف ده او د اسلام د احکاماتو هم خلاف ده. نو مونږ خو په دې صوبه کې پښتانه هم پاتې کیږو، مسلمانان هم پاتې کیږو. نو زما یو ورور په اسمبلی کې په ما پسې راپاسېد او ما ته یې وویل چې مفتي صاحب خلق ترقۍ طرف ته روان دی او تاسو خلق بیا دوباره چې کم دی نو هغې تور دور طرف ته بوځئ. نو ما ورته وی صاحبه ترقي دې ته ویلی کیږي چې پردی خور لور دا د پردي نارینه سره په یو ډسک باندې کېنوه، په یو تعلیمګاه کې او په یو اداره کې دننه ورته تعلیم ورک، دې ته ترقي ویلی کیږي. مسلمانانو چې کله ترقي موندلې وه په خیر القرون کې په دې یې موندلې وه. دا ستا کم سوچ دی؟ ما ورته وویل مې دا خو د قرآن کریم حکم دی. نبی علیه الصلاة والسلام ته الله فرمایي خپلو بیبیانو ته ووایه، لونو ته ووایه قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. مضبوطی پردې راخورېږي.
نو هغه صاحب ما پسې پاسید په اسمبلی کې او د هغه دا خبره دا د اسمبلی په ریکارډ موجود ده. وی مفتی صاحب مصیبت خدا دی چې تاسو قرآن په مونږ پسې اسمبلی ته رادننه کو. انا لله و انا الیه راجعون. دا د مسلمانانو په ملک کې او دا په ریکارډ باندې موجود خبره ده. وی مونږ پښتانه خو ټول رونه خویندې یو. ما ورته وی مونږ پښتانه خو ټول رونه خویندې یو، خو د هغې باوجود مونږ ډېر پردهدار هم یو. وګوره هر د پښتنو په علاقه کې اوسیدونکی هر سړی دی چې کور جوړ کړي، کو هر څومره غریب وي د چاردیوارۍ وس یې نه کېږي، نو دی د ټانټو ټوپ اوس پړي او د خپل کور نه ګیر چاپېره ترنه خپلو تورسرو ته پرده وکړي. داسې دا وکړو نه ده. د غنو شپول جوړ کړي، د بوجونو د بوسو د بوجونو نه ټاټونه غټ غټ جوړ کړي او هغه د کور نه ګیر چاپېره پرده کړي. دا د دې پښتون غریبي هر کله چې وي نو دا چرته د بې حیایۍ ذریعه نه جوړېږي. دا ډېر حیادار مخلوق دی. او ما ورته وي صاحبه ممبر صاحبو زه ستا ځای ته درغلی یم، ته خپل میلمانه په اجره کې کینې کور ته یې نه بوځې. ما ستا اجره لیدلې ده. نو دا ته چې خپل میلمانه په اجره کې کینې او د کور تورسرې دې په پرده کې ساتلی دي، نو د خپل کور د تورسرو دپاره د پرده خوښه ده او د امت د بچیانو دپاره د لوڼو دپاره د بې پردګي خوښه ده. هغې کې ترقي وي. نو که دا ترقي نو بیا د دې ترقۍ آغاز د خپل کور نه وکړه، د خپل کور د دیوالونه رارتا وکړه. نو داسې قسم مخلوق ما ته بیا دلیل پیش کو. ما ته وی په حرم شریف کې چې دا ښځې او سړي یو ځای طواف کوي. انا لله و انا الیه راجعون. نو ما ورته وی ګوره د کالج او د یونیورسټۍ ماحول او د حرم شریف ماحول دا چېرته یو ځای کېدلی شي؟ تا خو به مایصیبه دا دواړه ماحولونه لیدلي چې په حرم کې خو بیت الله دی، د هرې سترګې نه اوښکه تویېږي. تصور څوک نشي کولی چې په چا باندې نظر وکم چې اشته مې کم کړي د هغې د معافۍ دپاره راغلی یم. نو چېرته حرم او چېرته زما د تعلیمي ادارو ماحول. نو دا د اسلام نظام معاشرت دی، دلته موږ سره نشته دی. زمون خلق ترقی دی ته ویلی کیږي چې د انګریزانو په شانته لباس اختیار کی، د انګریزانو په شانته ازادي، د انګریزي یو څو جملې ورته زده شي. بس دې ته دی لویه ترقي وي. ترقي پسند هغه دی چې په غاړه کې به یې دا ټایي ورچولي او پینټ شرټ به یې اغوستي، د انګریزي یو څو جملې به ورله ورځي، په ولاړه باندې به خوراک کوي او د هغې سره به د هغې د تهذیب او د تمدن علمبردار وي. موږ دې سړي ته ترقي پسند وایو. نو حضرت سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ شیخ العرب والعجم فرمایل جو چیز مغرب سے لینے کی تھی وہ ہم دے گئے. کوم څیز چې اغستل یې پکارو هغه موږ هغې ته ورپرېښودو او هغه دی علمي تحقیق، علمي جستجو، جدید ریسرچ، دا ټول پټوله دا مونږ هغې ته ورپرېښودل. اور جو چیز لینے کی تھی اور جو چیز دینے کی تھی وہ ہم لے گئے. او کوم څیز چې هغې ته د ورپرېښودلو هغه ترېنه مونږ راواخیستلو چې هغه د هغې تهذیب او تمدن دی او د هغې بودوباش دی. نو دا خو ترقي نه ده. ترقي خو په علم راځي، ترقي خو په تعلیم او په تحقیق راځي. د بل چا د غیرو د هغې په شکل و شباهت اختیارولو سره یو قوم ترقي یافته نه جوړیږي. د زنانه د سر نه چې لوپټه ورتاوه کې دا په دې سره ترقي یافته نه جوړیږي. زنانه چې په خپل مشرقي لباس کې د حیا په ماحول کې دا بهترینه مسلمانه او بهترینه حیاداره، پردهداره، عالمه، فاضله او تعلیم یافته زنانه جوړه شي، دا د دې د ترقۍ علامه ده، د دې د ترقۍ نښه دا ده. تعلیم دې وکړي خو لوپټه دې ورته نه ورتاوي، تحقیق دې وکړي خو حیا دې ورته نه پرېږدي، په هغې کې دننه هم کېدلی شي. نو د دې وجې نه چې کوم دی نو ګویا کې دا د اسلام اجتماعي نظام د هغې په لار کې چې څوک رکاوټ جوړیږي او نور خلق په ځان پسې ورپسې کوي، هغه ټول په دې وعید کې شامل دي. الله دې موږ او تاسو ته حفاظت را نصیب کړي. موږ ډېر کم یو. زمونږ دا چې کوم دی نو ګویا کې آواز دا نقار خانه میں
طوطے کی آواز. بس دا چې کوم دی نو یو معمولی غوندې صدا ده لګویې گرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. بس هر طرف ته د لادینیت ناری دي او ارچا ځان ځان له یو بت کتلی دی او هغې ته سجدریز کیږي. خو موږ ته خو حکم شوی دی مجھے ہے حکم اذا لا الہ الا اللہ. موږ به دا خپل آواز لګونو. فرمایي ښه الذین یصدون آغا خلق چې هغې منع کوي خلق لره عن سبیل الله د لارې د الله رب العالمین نه ویبغونها عوجا او تلاش کوي دغې لارې لره په کوږوالي باندې. نو په دې کې چې کوم دی نو په سیده لار باندې نه ځي کله ښي طرف ته ورتاو شي او کله ګس طرف ته ورتاو شي. نو الله رب العالمین خو فرمایلی چې هذا صراطي مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ادر ادر کیږئ به نه یو خوا بل خوا کیږئ به نه. ويبغونها عوجا ځکه د هغې خلقو الله رب العالمین صفت بیان کړی دی کوم چې د دې نیغې لارې نه یو طرف ته بل طرف ته شي. نو دا الذین یصدون عن سبیل الله کې را داخلیږي. بیا تاسو پوه شولئ په خبره باندې. نو فرمایي ویبغونها عوجا نو عملا دی د اسلام په لار نه یو طرف ته بل طرف ته ترنه روان وي. د اسلام لاره یوه ده او خلاف اسلام لارې ډېرې دي. نو د اسلام د عقیدې نه خلاف تلل، د اسلام د عبادت نه خلاف تلل، د اسلام د اخلاقو نه خلاف تلل، د اسلام د معاشرت نه خلاف تلل، د اسلام د معیشت نه خلاف تلل، د اسلام د حکومت نه خلاف تلل، دا ټول مختلف لارې دي او اسلام یوه لاره ده. نو هذا صراطي مستقیما ولا تتبعوا السبل. نو په دې کې په دې کږو وږو لارو کې به په یوې لاره باندې نه ځئ چې تاسو وایئ چې نه نه مړه عقیده به د قرآن ساتو، عبادت به د قرآن ساتو او د نورې که خو بیا خپله خوښه ده. نو تاسو پوه شولئ داسې به نه کوئ. نو په دې کې به کوږوالی دا به نه تلاش کوئ. ویبغونها عوجا دویم تفسیر او دی تلاش کوي په دغه صراط مستقیم کې کوږوالی، کوږلیچ، ټیړاهټ، ټیړاپن. هغه څنګه دی شبهات او اعتراضات کوي په اسلام باندې، خلق متردده کوي، خلق له شکوک پیدا کوي او بیجا اعتراضات کوي د اسلام چې کوم دی نو ګویا کې په مختلفو حکمونو باندې. نو ویبغونها عوجا دا د اهل باطلو نښه الله ښودلې ده چې هغه بیجا شبهات پیدا کوي د اسلام په حکمونو کې. وهم بالآخرة هم کافرون او دی په آخرت باندې انکار کوونکي دي. اولئک لم یکونوا معجزین دغه خلق لم یکونوا معجزین فی الارض نو نبوي دي عاجز کوونکي الله رب العالمین زورور کېدلی نشي چې الله عاجز شي او دی زورور شي او د الله د عذاب. معجزین الله من عذابه دی ندي عاجز کوونکي الله لره د عذاب د هغه نه الله باندې زورور کېدلی نشي. وما كان لهم من دون الله او نبوي د دوی دپاره علاوه د الله رب العالمین نه من اولیاء څوک دوستان، څوک حمایت کوونکي. یضاعف لهم العذاب دوچن بکړلی شي د دوی دپاره عذاب. نو ما ته وګورئ فجزاء سیئة سیئة مثلها راغلی دی. نو دلته دا یضاعف لهم العذاب ولې راغی؟ تاسو په خبره ورسېدلی؟ یو ځای کې خو الله فرمایي چې فجزاء سیئة سیئة مثلها او بل ځای کې فرمایي چې یضاعف لهم العذاب. نو دا خو مونږ د حسناتو په اصولو کې دا ویلیو چې من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. یا د حسناتو په مثال کې مونږ ویلو چې مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. دا خو په حسناتو کې دی او اضعافا كثيره دا خو په حسناتو کې راځي. په سیئاتو کې خو د الله دا رولز نه دي، دا قانون نه دی. سیئاتو کې خو د الله رب العالمین رحیم او کریم ذات دی، داغه قانون خدا دی چې د ګناه داغه سزا به بس هم داغه په مثل باندې ملاویږي. نو یضاعف لمن یشاء ولې راغلی دی. نو ما ته وګورئ تاسو به ووایئ چې یوه ګناه د یو عذاب بدته د خپلې ګناه په وجه باندې ملاویږي او دویم عذاب بدته دا نور خلق د ګمراه کولو د وجه نه ملاویږي. ځکه الذین یصدون عن سبیل الله راغی. دا خلق یوازې په خپله مجرمان نه دي، دا بدبختان نور خلق هم د الله د لارې نه منع کوي. تاسو په خبره پوهیږئ؟ دې ته ویل کېږي جزاء بالتسبیب، چې یو سړی د چا د ګناه دپاره سبب جوړ شي. چې یو سړی د چا د ګناه دپاره
سبب جوړ شي. او د حدیث مبارک نه بتاسو د دې تأیید واخلئ، من سن سنة سیئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. دغه حدیث نه بد دي چې کوم دینو تأیید واخلئ چې څوک ګناه وکي او د ګناه لار نور تپریک دي، نو چې هغه نور خلق د ګناه په دې لار باندې زی، نو په جزاء بالتسبیب کې بدته چې کوم دینو دا هغه عذاب ملاویږي. فعليه وزرها ووزر من عمل بها. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ نو ګورئ چرته دا اعتراض به څوک نه کوي چې ولا تزر وازرة وزر اخرى. دا خو د بل سړي ګناه به څنګه د د پاسه بار کیږي او د ته به د هغې عذاب ملاویږي. دا ځکه چې د هغې دپاره څه ګرځېدلی دی؟ سبب ګرځېدلی دی. نو یضاعف لهم العذاب، دوچن کولی به شي دوی ته عذاب، لانهم ضلوا واضلوا. تاسو به سره په دې نقطه کې ولیکئ چې ځکه چې دوی په خپلم ګمراه شوي دي او نور خلق هم چې کم دی نو ګمراه کړی دی. لانهم الذین کانوا یصدون عن سبیل الله. دلیل کې به تاسو داسې ولیکئ چې دی خو به نور خلق هم د الله د لارې نه منع کول، دا د هغې سزا ده. وما کانوا یستطیعون السمع، نو دی چې طاقت یې لرلی د اورېدلو. نو هغه سماع تدبر و سماع قبول، هغه قید به تاسو یاد ساتئ چې اسې خو خبرې اورېدلې، خو د حق خبره چې کوم دی نو د قبولیت په نیت باندې نه اورېدله. نو لهم آذان لا يسمعون بها. تاسو په خبر باندې ورسېدلی؟ نو ما ته وګورئ، ما کانوا یستطیعون السمع، د دې عدم استطاعت د سمع نه مراد ظاهري عدم استطاعت نه دی، بلکې معنوي او حکمي عدم استطاعت دی. چې دوی یا خو اورېدل نه، او کو اورېدل یې نو بیا یې هغه منل نه، د قبول په نیت باندې د الله د دین هغه خبرې نه اورېدلې. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ چې کله به د الله د دین خبرې شروع شولې نو یجعلون اصابعهم فی آذانهم، نو بس دی به په خپلو غوږونو کې ګوتې کېښودل شروع کړلې او بیا به دا ویل چې بس چې دا مونږ وانه ورو نو ښه ده. نو الله فرمایي ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، او نو دوی چې دی لیدل کولی. نو دوی لهم اعین لا یبصرون بها، سترګې شته دی، ظاهري لیدل پې کولی شي، خو چې کوم هغه د حق چې کوم دی نو ګویا کې لیدل دي چې هغه په نیت د قبول باندې دي، هغه پې نشي کولی. نو فرمایي اولئک الذین خسروا انفسهم، دا هغه خلق دی خسروا انفسهم چې تاوانیان کړي دي ځانونه خپل، دی بل چاته تاوان نه دی رسولی، ځان ته تاوان رسولی دی. وضل عنهم، او غایب بشي د دوی نه ما هغه څه کانو چې و دوی یفترون چې جوړول یې په دروغه باندې. هغه بوتان متان به ټول په دقه ورځ د دوی د امداد نه چې کوم دی نو ګویا کې هغه به غایب شي، هغه به پناه شي. یو کس به ورته په نظر باندې نه راځي. لا جرم انهم فی الاخرة هم الاخسرون، بېشکه لا جرم قطعا وجزما، بېشک مونږ تاسو بېشک وایو که نه، لا جرم بېشک انهم فی الاخرة، دوی به په آخرت کې هم الاخسرون، دی تاوان مندونکي وي. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، بشک هغه خلق چې ایمان راوړی دی عمل کړی دی نیک، واخبتوا الى ربهم، عاجزي کړي د خپل رب ته. اخبات چاته ویل کیږي؟ دا عاجزۍ ته ویل کیږي. اولئک اصحاب الجنه، دا خاوندان د جنت هم فيها خالدون، دی به په دې جنت کې همیشه د پاره. مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع، مثال د دې دواړو فریقینو مخکې خو ذکر شو کنه، کافر او مسلمان. نو د دې دواړو مثال څه شی دی؟ کالاعمى والاصم، لکه ړوند او کوڼ، والبصیر والسمیع، او لیدونکې اورېدونکې. د دې مثال داسې شو. نو دا کافر په مثال د اعما شو، او دا مؤمن په مثال د بصیر شو. کافر په شانته د اصم شو، او مؤمن په شانته د سمیع شو. دا هم د یو بل سره ولګول که نه، دا لف نشر مرتب شولې په خبره باندې که نه. نو مثل الفریقین کالاعما، نو فریق اول چې کافر دی، نو د هغه مثال کالاعما والاصم، د هغه مثال په شانته د ړوند دی او په شانته د کوڼ دی. او دا فریق ثانی د مؤمن، هغه ومثل المؤمن کالبصیر والسمیع، په شانته د لیدونکې دی او د اورېدونکې دی. په اعتبار د معنوي او د حکمی چې کم دی نو ګویا کې سمع او بصارت سره، هل یستویان مثلا، آیا دا دواړه برابرېدلی شي په خپل حال کې؟ دا دواړه چرته په یو حال کېدلی شي؟ نه نه نه، دا دواړه چرته په یو حال کېدلی شي؟ نو نابینا دا نابینا وي، لیدونکې لیدونکې وي، او کوڼ
کون وي، اوریدونکي وي، په ظاهري او معنوي دواړو اعتباراتو سره پدې کې سوي، پدې کې فرق وي. افلا تتذکرون، آیا تاسو نصیحت نه حاصلوئ؟ ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین. الله رب العالمین د نوح علیه السلام د هغې چې کوم دی نو ګویا کې واقعه بیانوي په دې ځای کې. تاسو ته ما مخکې ویلي چې په دې سوره هود کې د ډېرو انبیاء کرامو د هغې ذکر تذکره دا چې کوم دی نو شوې ده. نوح علیه السلام وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا فيه، تاسو په هغه ځای کې دا نکته ویلې وه چې تر نوح علیه السلام پورې خلق ټول مؤمنین موحدین وو، او د نوح علیه السلام زه یریږم په تاسو باندې د عذاب د هغې ورځې دردناکې نه. فقال الملأ الذین، هغې خلقو چې کفر یې کړی او د قوم د ده نه، د ده په قوم کې چې دا کوم غټ خلق وو که نه او دا سرداران وو، نو دی وویل ما نراک الا بشرا مثلنا، مونږ نه اینو تا لره مګر بشرا مثلنا، انسان په مثل زمونږ باندې، ته خو زمونږ په شانته انسان یې، نو مونږ ستا پیغمبري ولې ومنو؟ زمونږ ورور عزیز تربور یې، نو ستا مشري مونږ ولې ومنو؟ نو ما ته وګورئ، دا غټ خلق، سرمایهدار جاگیرداره طبقه، اهل حق مشري دوی نه مني ښه. دا مخکنی چې کوم دی نو سنت او عادت را روان دی، تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه؟ نو د دې وجې نه فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا، دوی څلور اعتراضات وکړل په چا باندې؟ په نوح علیه السلام باندې. مونږ ستا خبره ته زمونږ په شانته یو انسان یې، نو مونږ ولې ستا نبوت ومنو، ستا پیغمبري ومنو، ستا مشري ومنو؟ مونږ ولې داسې وکړو؟ او نمبر 2 وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا، او مونږ نه اینو تا لره چې تابعداري کړې وي ستا مګر هغې خلقو هم اراذلنا چې هغه دوی په مونږ کې اراذلنا ډېر کوزي مرتبه والا، ډېر کمتر خلق، هغه ډېر چې کوم دی نو ګویا کې پسته طبقه، لاندې طبقه، هغه خلق چې کوم دی نو ګویا کې هغه ستا ملګري دي، بادي الرأی، چې هغه یو سرسری نظر والوي، سطحي رأی والوي، هغه خلق ستا ملګري دي. نو خوارپړق در پسې دي، غریبانان در پسې دي. که ستا دا خبره ټیک وي نو لویو فلسفرانو، دانشورانو، ساینسدانانو او لویو خانانو، ملکانو، هغه خلقو به ستا ملګرتیا کړې وه. نو دا تا پسې چې کوم خلق دي دا زمونږ چې کوم دی نو ګویا کې د مرتبې مناسب نه دي. مونږ به ایله بیله د دوی سره په صف کې یو ځای ودرېږو، مونږ به ایله بیله د دوی په ملګرتیا کې ستا سره ملګري کیږو؟ نو داسې خو چرته هم نه کیږي. نو دا دویم اعتراض شو. او دریم اعتراض وما نرى لكم علينا من فضل، بله دا ده چې مونږ خو نه یو ستا دپاره په خپل ځان باندې څه لویوالی، څه سیواوالی، تا سره کوم څیز زمونږ نه زیات دی چې تا ته مونږ نبي ووایو؟ په طاقت سره زمونږ نه سیوایې، په دولت سره زمونږ نه سیوایې، په حکومت سره زمونږ نه سیوایې، په ښایست سره زمونږ نه سیوایې، تا کې کوم داسې کمال دی چې مونږ تا نبي ومنو او ستا دا نبوت مونږ دا چې کوم دی نو تسلیم کو؟ او څلورم نمبر اعتراض دی وکړو بل نظنکم کاذبین، بلکې مونږ خو ګمان کوو په تاسو باندې چې تاسو په دې خپله خبره کې چورلټ دروغجن یې. نو د نوح علیه السلام قوم دا په نوح علیه السلام باندې څلور اعتراض وکړل ښه. نمبر 1 ورته وایي ما نراک الا بشرا مثلنا، ته خو زمونږ غوندې انسان یې، نو چې زمونږ غوندې انسان یې نو بیا زمونږ په شانتې خوراک کې، زمونږ په شانتې سکاک کې، زمونږ په شانتې حاجات دې پیښیږي، او چې څومره هم ضروریات انساني دي هغه مونږ ته را پیښیږي، هغه تا ته را پیښیږي، نو مونږ ستا خبره څنګه ومنو؟ او دویم ورته فرمایي چې وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، ستا سره ټول دا غریبانان خوارپړق خلق ملګري دي،